اسود او ارقم دا غیر منصرف ته ځکه دې کې یو وزن فعل له اسودو په وزن د افعلو او ارقمو په وزن د افعلو وزن فعل پکې راغی او بل پکې وصف ته هغه وصف اصلي دی هغه وصف ځکه چې اسود ذات من له السواد ته وي او ارقم ذات من له الرقومت اسود تک تور سړی ته وي تو تک تور هر یو شی ته تک توري هغې ته وي بقر اسود جمل اسود جدار اسود دې ټولو ته اسود وي حجر اسود ټولو ته او ارقم هغې ته وایي چې برګي برګ سپین او تور ته ارقم وایي ارقم هر شی چې برګي نو هغې ته ارقم ویل کېدی شي اوس اسود او ارقم غیر منصرف ته اگر چې اسود اوس په استعمال د عربو کې تور مار ته وایي او ارقم دا برګ مار ته وایي بعضې مار تک توري هغې ته عرب اسود وایي اسود په اصطلاح د عربو کې خاص شو په مار پورې بل څه ته نه وایي او ارقم برګ مار ته ویل کېدی شي نو چونکې په اسودو ارقمو کې هغه وصلیت اصلي ده فلا تضره غلبة الاسمیت نو دې ته غلبه د اسمیت ضرر نه رسوي اسود واضح وضع کړی دی ذات من له السواد دپاره او ارقم واضح وضع کړی دی ذات من له فی الرقومه بیا عربی ژبه کې اسود مار ته وایي تور مار ته او ارقم برګ مار ته وایي حدیث کې راځي اقتلوا الاسودین موږ کې به مار ولړم هم وجلی شي موږ کې مار ولړم وجلی شي عبدالقهار په یو جومات کې امام دی ورپسې مقتدیان ولاړ دي او په مصله باندې مار روانو او دی ورپسې روان شو په سپلۍ په یو ډزې مړ کړو موږ نه ماتېږي لیکن مقتدیانو ته به دا مسله بیانوئ ګورئ امام به مقتدیانو ته وایي مقتدیانو مسله واورئ که په مصله لړم یا مار تېرېږي ما چې د سپلۍ یو ډز وویستو نو موږ به نه ماتوئ چې ملا صاحب داسې کې ما پسې به غلي ولاړ یئ نو په یو ډب دو ډبو باندې موږ زما نه ماتېږي دا به ورته وایي نو حدیث کې راځي اقتلوا الاسودین اسودین مړه کوئ نو اسود مار ته وایي لړم باندې تغلیبا اطلاق شو لکه قمرین او شمسین هغه یو اسم غالب کا نو اسود غیر منصرف ته اگر کله تور مار د پر عالم وګرځدو ځکه چې د په اصل کې واضح وضع کړی او د ذات هر تور ته اسود ویل کېدی شي اگر چې په لغت عربي کې غلبه د اسمیت پې راغله لکه ابن عباس چې ذکر شي دا حضرت عباس بلا زامنو لیکن مراد تینا عبدالله ابن عباس غلبه د اسمیت دې ته وایي چې یو شی مطلق ذکر شي او ته د هغې نه هغه فرد کامل والی او نور اسما ترې وباسي دې ته وایي چې کوم نه نو هغه غلبه د اسمیت حسن چې په روایاتو کې ذکر شي مراد تین حسن بصري وي محمد چې په سند کې راشي محمد ابن سیرین ته مرادي یا لکه النجم الثریا البیت ته مطلقا ذکر شي خانه کعبه ته مرادي دې ته وایي غلبه د اسمیت نو مونږ دا وایي چې په وصف کې دا شرط دی چې هغه د اصلي په وضع کې یعنې واضح دی هغه وضع کړی د معنا وسیع دپاره نو فلا تضره الغلبة د کافي ملا وایي فلا تضره الغلبة غلبه د اسمیت نه به ورته نقصان نه ورکوي نو لفظ د اسودو چونکې واضح وضع کړی او د ذات من له سواد دپاره اگر که په عرف کې خلک دا په مار کې استعمالوي پروا نشته دی نو هغې غلبې د اسمیت دته څه نقصان ورنه کړلو لکه اسودو ارقمو دا غیر منصرف ته و ان سارا اگر که ګرځېدلي دي دواړه سارا صیغه د تثنیې ده اگر که ګرځېدلي دي دا دواړه اسمین للحیة نمونه د مار عربی کې اسود تور مار ته وایي او برګ مار ته وایي ولې لاصالتهما فی الاصلیة ځکه چې دا دواړه اصل دي په وصیت کې واضح دا وضع کړي دي معنا وصي دپاره او اربعون په مررت بنسبت 40 کې منصرف شلو دا منصرف ته ځکه چې 40 د نسبت دپاره صفت ته 40 د نسبت دپاره صفت ته نو په ترکیب کې د صفت واقع شوی دی او په اصل کې خدای صفت نه ده په اصل کې موږ د اصل لټولو نو په اصل کې چې کوم نه نو هغه بیکار او خطو ځکه چې 40 عدد ده 40 عدد ده هغه دلالت کوي په یو مرتبه معینه باندې
چې د دریونه بره یو د پنځونه ښکته 40 عدد دی 40 څه دی یا صاحب الکالج انت فرغت من الکالج من الکلیه هو خرج من الکلیه دې په حساب څه پوهېږي جو 4 یو عدد دی چې د دریونه بره او د پنځونه ښکته دا خو مرتبه معینه لپاره واجب وضع کړی دی درته مې د عدد تعریف هم کړو عدد څه ته وایي شابه چا ټیک وایي نصف د مجموعه د حاشیتین ته عدد وایي نصف د مجموعه د حاشیتین نه طرفین د څلورو نه لاندې څه دي بره پې څه دي 15 دا څو نیم څلور شپږ واله مثلا شپږ یو مرتبه معینه ده د شپږو نه لاندې بره اووه 15 14 شاباش شاباش اووه 15 عبدالقهار وایي 14 دا ته د دوکانه چون په خیر کې خسر اووه 15 12 اووه 15 دې تکړه خو چې دا طالب چې نه به حساب اووه 15 12 د 12 نیمه نو 40 اگر که په ترکیب کې د نسبتین لپاره صفت واقع د نسبتین موصوف ده او 40 د هغې لپاره په ترکیب کې صفت ده لیکن په اصل کې ده چې کوم نه هغه صفت نه ده په اصل کې دا عدد ده او عدد هغه نصف د مجموعه د حاشیتینو ته وایي نو واضح دی وضع کړی دی د یو مرتبې معینې لپاره چې د دریونه بری او د پنځونه ښکته نو دې وجه نه دا وصیت بېکاره دی دی منصرف شولو ځکه زموږ مراد د وصیت نه هغه وصف دی چې په اصل کې هغه وصف چې په اصل کې وصف چې په جنګ کې د یوې سپېړې تختي نو چې په لاس کې ذوالفقاري څه پکاري 40 په اصل کې بې غیرته دی د مرتبې معینې لپاره وضع شوی دی نه لپاره د کون الاسم دالا على ذات مبهمة لپاره نو 40 اگر که د نسبتین لپاره په ترکیب نحوي کې صفت واقع دی لیکن اصل کې دی واضح وضع کړی نه دی د معنا وصفي لپاره معنا وصفي کون الاسم دالا على ذات مبهمة او 40 خو واضح وضع کړی دی د پاره د عدد معین چې هغه د دریونه بری او د پنځونه ښکته منصرف دا منصرف دی ما انه صفت اگر چې په ترکیب پیدا صفت د نسبتون دی او دارنګې وزن فعل هم پکې موجود دی لیکن داسې وزن فعل به موږ ټسو چې هغې سره هغه وصف تفصیلي نه راغلی بلکې وصف پکې وصف عارضي دی لعدم الاصالة ځکه چې دا 40 دکې اصالت په وصیت کې نه دی موجود د پلار د کور نه دی وصف نو دلته په ترکیب کې وصف واقع په ترکیب کې دا نعت واقع شو او په اصل کې د پلار په کور کې دی واضح وضع کړو د پاره د مرتبې معینې د پاره د مرتبې چې هغه د دریونه بری او د پنځونه ښکته نو دکې هغه اصلي وصیت نه دی موجود عارضي وصیت پکې راغلی عارضي وصیت نه دی معتبر لعدم الاصالة فی الوصیة معتمد اعتراض کوي چې د نسبتین نه پسې 40 ولې وي ځکه موصوف او صفت کې مطابقت ضروري وي که موصوف مذکر نو مؤنث به مذکر راړي نو یاد لرئ د دریونه تر لسو پورې عدد د خپل معدود نه مخالف راځي دا یاد لرئ د دریونه تر لسو پورې مذکر ته به عدد راولي مؤنث او د مؤنث لپاره به راولي مذکر سخرها علیهم څنګه دی 7 لیال څنګه دی و8 ایام دغه څه د سخر راځه کنه الله تعالی په غیب باندې یو سیلې راوسته په عادیانو باندې عادیان د یمن په جانب جنوبي حصہ کې اوسېدل د احقاف نه باندې تر حضرموت پورې او باران پې نه کېدو پیغمبر منع کړیو چې د دې بوتانو عبادت مه کوئ باران پې نه کېدو قاد پې راغی نو مشران یې راولېږل خانه کعبې ته هغه زمانه کې به خلکو د خانه کعبې نه ګیر چاپېره طواف وکړو بیا به یې دعا وکړه چې خدای زموږ په ملک باران وورې خدای به باران وورولو مشران یې رالل خانه کعبې ته نو هلته یې خپلوانو هغوی ورته مېلمستیا وکړه شراب یې پې وڅښول او بس په دغه نشو کې مست شو شرابونه وو او غوښې وې او کبابونه وطن تیر شو خپل ملک قوم یې وي یاره نن به زموږ د مشرانو دعا قبلېږي نن د اسمبلۍ ممبران ممبر ته تللي بیا اسلام تېر چې کله انتخابات هم اسلام لا اسلام
چې سملای ته ورشي بیا دلګان د اسلام دشمنانی دقسې مکه و. یو ورځ وریځ ښکاره شنه یو بوډۍ ډېر تېز نظر و چې کتلې هغې کې خو اوښان پکې الوتي، دومره لوی طوفان او زلزله وه. خلکو یې باران به کېږي، هذا عارض ممطرنا، دا وریځ به موږ باندې که خیر باران ورئ. بوډۍ ورته وایي بل هو ما استعجلتم به، دا خو هغه عذاب دی چې تاسو د خدای نه غوښتو. ظالمانو ما ته ښکاري پکې اوښان لګیا دی الوزي. خلکو ګینټۍ بیلټۍ راړې او خندقونه یې وکړل. خندق کې چې خور کړي نو مضبوطي او یو بل ته لاسونه داسې ورکړي، دې ته دستبند وایي. اوس په موږ هوا څنګه ډېر لولي بدنونه یو که نه 30 ګزه 40 د دارالعلوم منارې ته ګورې دومره د مردم هوا به موږ څنګه الوځئ. دا لاسونه یو بل سره داسې کړي په لکونو خلکو داسې چې هوا راله د پتنګانو غوندې والوځول. الله تعالی ته هغه سیلۍ سخرها علیهم، مسخره کړه په هغې باندې 7 لیال و 8 ایام. عدد د پاره مې درته د آیت راوړو. 7 لیال، لیالین د لیلتون جمع د لیلتون مؤنث دی نو ورته 7 راغی، او یو مذکر دی نو ورته 8 راغلو. و 8 ایام عدد د 3 نه تر 10 پورې خلاف القیاس. مذکر ته به راځي مؤنث او مؤنث ته به راځي په دې ایمان دا سراړی لکه آمنت بالله و ملائکته. دا قانون دی، کلک قانون دی او وجه به درته مخکې راشي. نو دا اعتراض مه کوه ځکه نسوة المؤنث نو 40 مذکر راړو او رجال 4 به بیا وایو. مررت برجال 4 نو مذکر د پاره عدد مؤنث راړو او دا آیت یاد لرئ 7 لیال و 8 ایام. دلته 7 راغی دکه لیالین د لیلتون جمع د مؤنث دی نو عدد ورته مذکر راړو او 8 کې مثیر راړه دکه ایام جمع د یوم مذکر دی. نو مذکر ته عدد راړي مؤنث او مؤنث ته راړي مذکر. نکتفي بهذا من الدرس والله معكم.